ځکه چې بل طرف ته هغه مشرکینو لات او منان نه چې دی منات جوړ کړو او دغه شان لات عزا وغیره عزیز نه عزا هغه چې کوم پخوانی د هغوی بزرګانو ښایسته نامې وي هغه نومونه هغوی چې د هغه نومونه وران کړي د الله تبارک وتعالی په نومونو کې هم چې د تحریف کړو شرکیه نومونه ته جوړ کړو د الله سبحانه وتعالی د طرف نه د لوی نعمت او د ډیرو نعمتونو نه بعد هم چې کله هغه د نفس په خواهشاتو کې گرفتار شو د الله جل شانه د ذکر نه غافل شو نو خپل بد انجام ته ورسېدو او دغه شان یو انسان چې کله د الله جل شانه د ذکر نه غافل شي او کوم مقصد د پاره چې دی پیدا کړی شوی دی یعنی د الله سبحانه وتعالی د عبادت د پاره دغه مقصد هغه هیر کی او پریک دی او الله جل شانه دته چې کم اندامونه ورکړي دي کم قوت سماعت قوت بصارت قوت گویایی او دغه شان د بدن اندامونه چې کم مقصد د پاره الله تبارک وتعالى دته ورکړي دي دغه اندامونه په غیر مقصدی سيزونو کې استعمال شروع کی نو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا خلق دي چې د دوی سترګي شته دي خو وړاندې دي سپی ویني نه حق پې نه ویني د دوی غوږونه شته سپی نه اوري حق پې نه اوري او د دوی جبی د دوی زړونه شته خو حق باندې پې ځان نه پوهې په زړه کې حق لذي نه ورکوي او کم خلق چې د الله تبارک وتعالی د ذکر نه غافل شي او خپل بدن د غیر الله د پاره استعمال کی خپل اندامونه د غیر الله د پاره استعمال کی د الله د پاره او د حق د پاره نه استعمالي نو دا غوي مثال د زناورو د سارو دی بلکې د سارو نه هم بدتر دی ځکه چې په سارو کې هم دومره خوی بوی او دومره خصلت او دومره پہچان پکې وی چې د خپل مالک په आवाज باندې پويږي جواب ورکړي نامني باندې پويږي پتک راتک باندې پويږي خو دغه انسان چې د الله تبارک وتعالى نه فرمانه دی د زناور نه هم بدتر دی اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون د زناور نه بدتر ځکه دی چې دوی غافل دي اوس دغه غفلت د انسان څنګه ختميږي دغه غافل انسان دی غافل نه عارف به څنګه جوړيږي دی د پر اوس دا نسخه قران کریم بیانې ولله الاسماء الحسنى او د الله د پاره د نمونه خو فدعوه بها پس بلې هغه په دې نامو سره د الله تبارک وتعالى ذکر د الله جل شانه ذکر چې کله یو مسلمان کوي نو غفلت دا ختميږي دغه غفلت چې کوم انسان نه زناور جوړي دغه غفلت چې کوم انسان نه د زناور نه هم بدتر مخلوق جوړي دغه غفلت انسان نه د الله تبارک وتعالى نه لري کوي او دغه غفلت چې انسان په غیر مقصودی سیز کې استعمالي د دې غفلت نه د بچ کېدو سیز چې د هغه د الله ذکر دی ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تاسو ما یاد ساتئ زه به تاسو یادو تاسو ما په استغفار سره یاد کړئ زه به تاسو په مغفرت سره یاد کړم تاسو ما په طلب د رحمت سره رات یاد کړئ زه به تاسو په رحمت سره یاد کړم او تاسو چې د ما په غختلو د نعمت سره یاد کړئ زه به تاسو ته نعمت درکم د الله تبارک وتعالى ذات خپل بنده یادې فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون زما شکر ادا کړئ ناشکری مه کوئ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے ایمان والو د الله ذکر په کثرت سره کوئ نو لہذا د الله ذکر دا یو واحد داسې عبادت دی چې رب کائنات د دې په باره کې فرمایي چې اذکروا الله ذکرا کثیرا ډیر ډیر کوئ حالانکه په هر عبادت کې الله تبارک وتعالى ته احسن معیار مطلوب دی په هر عمل کې صرف دا ذکر داسې عبادت دی چې په دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما ته معیار
سره سره مقدار هم کثرت سره مطلوب دی، معیار سره مقدار. کثرت سره اذکر الله ذکرا کثیرا، کثرت سره د ذکر حکم ځکه ملاو دی چې یو سړی با وضو وي، بے وضو وي، ناس وي، ولاړ وي، ملاس وي، روان وي، کار روزګار کوي، مشغول وي، په هر حالت کې د زړه د الله تبارک وتعالی د ذکر نه غافل نشي او دی خپل زړه د الله تبارک وتعالی په ذکر کې مشغول ساتل شي. ځکه د ذکر د پاره هیڅ قید نشته دی. د الله رب العالمین په نسبت باندې عزتمن، قدرمن، درانه او عقلمند، اولو الالباب، باشعور، عقل و خیرت، فهم و دانش والا خلق څوک دی؟ الله تبارک وتعالی فرمایي چې اولو الالباب. اولو الالباب څوک دی؟ زما په نسبت باندې عقل والا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، په ناستا، په ولاړه، په ملاستا د الله تبارک وتعالی په ذکر کې مشغوله وي. او بیا ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، همیشه د هر حالت کې دوی د الله تبارک وتعالی د رب کائنات په قدرتونو کې سوچ او فکر کوي. او دغه شانتی د دوی یو ساعت هم چې د غفلت په حالت کې نه تیریږي. او بیا چې کله په کائنات باندې غور او فکر وکړي نو بیا وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای زمونږ ربه یو شی هم تا چې دی اسی عبس نه دی پیدا کړی، باطل نه دی پیدا کړی. سبحانک فقنا عذاب النار، د الله تبارک وتعالی پاکی بیان کی او بیا وایي چې موږ د جهنم عذاب نه وساتي. نو د الله رب العالمین په نسبت باندې عزتمند، قدرمند او درانه او ذی شعور او ذی فهم او اولو الالباب د عقل خاوندان، عقلمند خلق هغه دی چې هغوی 24 غنټې په هر حالت کې د الله تبارک وتعالی په ذکر کې مشغوله وي، په ناسته، په ولاړه، په ملاسته، په روانه، با وضو وي، بے وضو وي، د کار په دوران کې وي، په هر حالت کې وي، د هغوی زړونه د الله جل شانه د ذکر نه غافله کېږي. نو چونکې دا ذکر داسې یو آسان عمل دی، دی دپاره نه اودس شرط دی، دی دپاره نه مخصوص ځای شرط دی، نه مخصوص کیفیت شرط دی، نه مخصوص حالات شرط دی، بلکې په هر حالت کې یو مسلمان د زړه نه د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه پاتې شي. دا ذکر دی، اصل ذکر دا د زړه ذکر دی. ذکر قلبي چې څه ته وایي چې د انسان د مؤمن زړه د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه وي، اصل دغه څیز چې دا مطلوب دی. نو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د الله جل شانه د پر نمونه ده خیسته، پس بلې هغه په دې نامو سره د الله تبارک وتعالی خیسته نمونه دی. حدیث پاک کې راځي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د رب کائنات یو کم سل نمونه دی. چا چې دغه نمونه حفظ کو، یاد کو، نو هغه الله جل شانه جنت ته داخلي. او بیا چې کله یو دعا کوونکی دعا کوي د الله تبارک وتعالی هغه نمونو مطابق چې دغه سوال وکړي نو هغه ډېر مجرب وي. مثال دی یو سړی د الله تبارک وتعالی نه بخشش مغفرت غواړي، یا د الله جل شانه نه د رحمت سوال کوي یا رحمان، د الله جل شانه نه د رحم سوال کوي یا رحیم، د الله تبارک وتعالی نه د رزق سوال کوي یا رزاق، د الله تبارک وتعالی نه دغه د محبت سوال کوي یا رؤوف. دغه شان د الله تبارک وتعالی د هر نوم مطابق چې کله یو سوال وکړي شي د یو کم سل نامې د الله رب کائنات هغه نامو باندې د الله تبارک وتعالی ذات چې د خپل بنده دعاګانې قبلي. ځکه چې بل طرف ته هغه مشرکینو لات او منان نه چې د منات جوړ کړو او دغه شان لات، عزا وغیره، عزیز نه عزا، هغه چې کوم پخوانی د هغوی بزرګانو خسته نامې وي هغه نومونه هغوی چې د هغه نومونه وران کړي د الله تبارک وتعالی په نومونو کې هم چې د تحریف کړو، شرکیه نومونه ته جوړ کړو. نو لہذا د الله تبارک وتعالی خسته نامې دي، هغه نومونو سره چې کله دعا وکړي شي چې کوم 99 نومونه اسماء باری تعالی چې موږ تاسو ته زی په زی باندې ښکاري لیکلي موجود وي. نو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، دغه نامو سره د الله تبارک وتعالی سوال کول پکار. وذروا الذين، او پرېږدئ هغه خلک یلحدون فی اسمائه چې غلط لار اختیاروي دغه په نامو کې، سیجزون ډیر زر به سزا ورکړل شي دوی ته ما کانوا یعملون د هغه عملونه چې دوی به کول. نو د الله تبارک وتعالی ښایسته نامې او کم خلک چې د هغه نومونو کې تحریف کوي، شرکیه نامې یادې د الله نه ما سوا نورو ته آوازونه کوي، نو دغه شرکیه نامې غوښتلو والا خلکو نه وذروا الذین، پرېږدئ هغه خلک کم خلک چې د الله تبارک وتعالی په ذات او په صفات کې شریک ګرځي، شرک کوي، د الله جل شانه په ذات او په صفات کې غیر ته بلنه کوي، غیر نه غوښتنه کوي، داسې خلکو سره به قطع تعلق کوي، هغو سره به تعلق نه ساتي.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.